ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه د ژوندي کړل زمونږ غریبي ده والله نن درېیمه ورځ کار نشته دی درېیمه ورځ اوس هم کریم راسره نشته ساری قسم سمون خدای یو کریم روپۍ راسره بس دی قسم مې ته وخوړه بس دې وړو پسې راشئ الله دې خوشحاله وه بابا جانه دا کاټ والا همدا اوس وړو پسې راشه چېرته ده ادرس پکې دی اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې بابا ستړی مه شي چېکې دا وړو کاټ دی راشه ها دې کې ادرس شته زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه بابا څو روپۍ کار دې کړی 8 روپۍ کار مې کړی نور نشته نشته ولا دا والا وړو پسې راشه همدا نن ښه د ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله بابا څو روپۍ کار دې کړی بس الله دې دا غیبي مرض ورک کړي دا وړه دي وړه به راشه وایي دا کاټ راشه راوړه ځان سره ښه ادرس پکې لیکل شوی دی ښه وینا قرارې دیدار ته دی چې مشره بله وخت وینا قرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل قائد ابن قائد ازمون زخمی زخمی سینو کې قائد ابن قائد ازمون زخمی زخمی سینو کې د تیر وخت خاطرې او یادګارونه غریبي ده والله نن درېیمه ورځ کار نشته دی درېیمه ورځ اوس هم کریم راسره نشته ساری قسم سمون خدای یو کریم روپۍ راسره بس دی قسم مې ته وخوړه بس دې وړو پسې راشئ الله دې زمونږ مړاوې هیلې ارمان علیکم بابا جوړې څنګه یې کرونا مرض چې راغلی څنګه د غریبي شته بس غریبي خو بس شته دی شکر دی خو دغه علام شته دی ورسره که بېشکه دا کاټ والا هغه پسې راشه وړه دي وړه ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي بابا دا کاټ والا ستړی مه شي څنګه یې وړو پسې راشه ها دې کې ادرس شته دی کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل دیدار ته دی چې مشره بله وخت وینا قرارې دیدار ته دی چې مشره بله وخت وینا قرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل د تیارو نه د وتو لاره پیدا کړه وایي د تیارو نه د وتو لاره پیدا کړه چې په مخ کې دې اغزي لار دې صفا کړه کامیابي که په دنیا او په عقبا غواړې کامیابي که په دنیا او په عقبا غواړې د زړه مینه د قرآن سره پیدا کړه د تیارو نه د وتو لاره پیدا کړه ستا نږدې وایي بې حده ګناهګار یم ستا نږدې وایي بې حده ګناهګار یم کنه به ټول له حد راته رڼا کړه د تیارو نه د وتو لاره پیدا کړه وسلام زمونږ مړاوې هم په خدای که به وړو الله دې جنتونه په نصیب کړه او چا چې به دا خیرات کړی هغې دې والا هغې دنیا کې والا حساب کتاب العالمین دې دواړه جنت دې والا الله ورکړي جنت کې دوستونه جنت ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې
ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل السلام علیکم. موږ د خیرن بنسټ نه ډېره مننه کوو چې موږ سره دغه کومک وکړو. دا ډېر وخت کېږي چې موږ د نیمن د چاره کوړو نه زیات نه دي وړي، هغه هم کله پیسې پیدا کړي یا نه. داسې وخت راغلی چې موږ همدغسې 2-3 ورځې سر په سر شوله پخ کړې، دغسې بې غوړ هم خوړلې. خو موږ بیا مننه کوو دغسې تجارانو نه هم خیش کوو، د سرمایه‌دارانو نه هم کوو چې دغسې غریبو او منګرنو خلکو سره مرسته وکړي چې موږ آینده دپاره ژوند هم لږ راښه شي. زموږ ژوند ډېر د ګواښ سره و چې دغه د کورونا وایرس را پیدا شوی، خو بیخي زموږ کاروبار ورک دی، په ټپه ولاړو. دا اوس سبا یې د مازدیګر زه ګرځېدلی، ما 40 روپۍ کار کړی دی. دا به زه مریضي ته کوم، که وړو ته به کوم، که چې د یو جوړ کالو ته داسې ځای رانیم. داسې حالات وګوره، زما د بچو چپلاقې د دې نه بدترې دي. موږ حیران پاتې وو، خو دغسې خلکو نه موږ مننه کوو. بیا هم غوښتنه ده چې موږ سره نور کومک هم وکړي، بیا هم را سره وکړي او زموږ غور وکړي، زموږ لاسنیوی وکړي چې موږ د دغه ګواښ نه موږ بچ شو او زموږ آینده لږ را جوړه شي. ډېره مننه کوو تاسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله نن یو ځل بیا د وړو توزیع شلکلي د جی پی لیمیټډ لپاره الله دې جزای خیر ورکړي. دی کله چې خپل افغانان ګورم خوار وزار لکه خپل ورونه مې، خو څه به وکړي، الله دې رحم وکړي په جمله مسلمانانو. دا وه د نن ورځې خپرونه د شلکلي وړو ویش نړۍ. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت د الله پاک. که څومره سازشونه او ګواښونه وو، خو بیا هم که څومره سازشونه او ګواښونه وو، خو بیا هم د ګران او د مرحوم قاید یادونه د ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زموږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه د ژوندي کړل زموږ